أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. مخکې آیاتونو کې د بنی اسرائیل قباحتونه او د هغوی ایمان نه راوړل ذکر وشو، نو دوی ته دا معلومه وه چې دا نبی حق دی او په تورات کې د نبی صفتونه علامات ذکر شوي دي. د دې وجې نه خو به کله کله خپلو رشته دارانو ته دوستانو ته دا ویل چې په دې نبی باندې ایمان راوړئ، لکه څنګه مخکې آیات کې الله پاک وفرمیل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، چې نورو خلکو ته د نیک کار حکم کوئ چې په دې پیغمبر ایمان راوړئ او خپل ځان هیروئ، نو په خپله به ایمان نه راوړلو. او وجه دا وه چې د دې څه مجبوري وه، دنیوي مفادات پرېښودل ورته ګران و. دا وی که چېرته مونږ په دې نبي باندې ایمان راوړو، نو د دې یهودو د عوامو د طرفه چې کوم مشري، کم منصب، کم عزت مونږ ته حاصل دی، دا به ختم شي. دی چې زمونږ کم خدمتونه کوي او کم مالونه مونږ له راکوي، دا به نه میلاویږي، دا ټول به ختم شي. د مال محبت او د عزت محبت دا د دې په ایمان راوړلو کې رکاوټ و. الله تبارک وتعالی په دې آیات کې دی ته د مال سره د محبت او د جاه او عزت سره د محبت د ختمولو علاج او طریقه وښودله. دوه عملونه د علاج دپاره الله پاک بیان کوم، یو صبر او بل منځ. چې کله په انسان کې د صبر صفت پیدا شي او د په خپل خواهشاتو او په د دنیا د مزو نه صبر کولی شي، خپل نفس کنټرول کولی شي او دې خبرې ته نه ګوري چې مال او دولت او د دنیا مزې به ملاویږي او که نه، بلکې دې ته ګوري چې حق لار کومه یوه ده، صراط مستقیم کم دی، د الله پاک رضا په څه کې ده، حقیقي او د آخرت همیشه کامیابی په څه کې ده. نو که په دې لار کې بیا د دنیا مفادات ختمیږي، د دنیا مزې او د نفس خواهشات او شهوات چې دی په هغې کې کمی راځي، نو د هغې نه صبر کولی شي، د صبر صفت پکې پیدا شي او د دنیا د مزو دپاره بیا صراط مستقیم او د الله پاک رضا نه پرېږدي. د دې وجې نه صبر ډېر لوی عمل دی. الله پاک ټول حکمونه پوره کول انسان ته په هغې سره آسان شي. لکه چې انسان د الله تبارک وتعالی یو حکم پوره کولو کې سستی کوي، خو په دې وجه کوي چې یا په دغه وخت کې دنیا یو کار د خرابېږي، د پیسو تاوانی کیږي، یا چې دی نو هغه د آرام کول غواړي، خوب کول غواړي او آرام کې کمی پیدا کیږي. نو چې د صبر صفت پکې پیدا شي، نو د الله تبارک وتعالی حکم پوره کولو کې بیا سستی نه کوي. که د هغه وخت کې د دنیوي فایدې فوت کیږي، په هغې صبر کولی شي چې خیر دی، دنیا فایده دی کمه وي، هغه برداشت کولی شي، لیکن د الله پاک حکم خامخا پوره کوي. آرام کې خرابي، آرام کې کمی راځي، نو د صبر کولی شي، هغه ستړی او هغه تکلیف برداشت کولی شي. دغه شان د صبر په ذریعه باندې انسان د ټولو حرامو کارونو او ګناهونو نه بچ کېدی شي. ځکه چې یو ګناه انسان کوي، خو په هغې کې د نفس خواهش وي، څه مزې وي، نو چې کله دی صبر کولی شي، دغه حرام کار نه خپل نفس چې دی نو هغه کنټرول کولی شي، منع کولی شي، چې د الله تبارک وتعالی هغه حکم ماته نه شي، الله پاک ناراضه نه شي. او که چېرته په هغې کې هغه خواهشات او دنیا مزې پاتې کېږي، په هغې نه صبر کولی شي. دغسې دریم قسم صبر چې دی، چې په دنیا کې الله پاک په ده باندې کم امتحانونه راولي، د په مال کې څه نقصان پیدا شي، یا په رشته دارو او بچو کې څوک وفات شي، دی په هغې باندې صبر کولی شي. په هغې کې چې کوم الله پاک د امتحان اخلي، په هغه مصیبتونو باندې صبر کوي، برداشت کوي، الله پاک ته توجه کوي. نو صبر دا ډېر لوی عمل دی. الله پاک وایي دغه صبر صفت پیدا کوي، نو تاسو ته به چې دی هغه
داسې قسم د دنیوي معمولی دا کم رکاوټونه دي چې تاسو ته ډیر غټ ښکاري، دا رکاوټونه و بیا ختم شي. دویم عمل د منځ دی. د منځ په برکت باندې هم انسان کې عاجزي پیدا کیږي. د صبر په ذریعه باندې خو په انسان کې هغه د مال د دنیا د مزو داغه هغه پرې خودل داغه کې کمې راتلل هغه برداشت صفت پیدا کیږي. او چې کوم د عزت دي ته چې دینو بل رکاوټ او چې هغه حب جاه عزت دا ځکه چې په انسان کې تکبر وي. د منځ عمل داسې عمل دی چې په انسان کې عاجزي پیدا کیږي. د منځ خو ټول عملونه رکوع سجده داسې دي چې هغه کې عاجزي کوي انسان الله پاک ته چې دینو خپل تندې خپل سر پزمکه باندې دي د تکبر ختم شي. نو د مشري د خلکو د طرفه د عزت منصب ملاوېدو خواهش ختم شي. حب جاه او د عزت په لالچ کې چې کوم انسان صراط مستقیم پریدي، نو چې کله د منځ اهتمام کوي نو د کې عاجزي صفت پیدا شي، بیا د عزت په لالچ کې صراط مستقیم او حق لار نه پریدي. الله پاک فرمایي چې تاسو د صبر او د مانځه په ذریعہ باندې د الله پاک مدد حاصل کړئ. الله پاک بس تاسو مدد وکي، الله پاک در سره وي. په بل آیات کې الله پاک فرمایي چې واستعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. الله تبارک وتعالى داغو مرګره دی، داغو سره دی. په صراط مستقیم باندې ورته چلیدل هم آسان کی، او کم تکلیف او مصیبت چې داغې نه انسان یریږي هغه تکلیف او مصیبت نه الله پاک بچ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو بچ کله اذا حزبه امر بادر الى الصلاه فزع الى الصلاه، فورا به مانځه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه شو. د مانځه په ذریعہ باندې خپل مسلې حل کول. په غزوه بدر کې چې ډیره سخت تکلیف او ورځ و، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د شپې الله پاک ته ولاړو، صلات حاجت کوله. د الله تبارک وتعالى نه د مانځه په ذریعہ باندې خپل حاجتونه غوښتل. الله پاک وایي چې دا کار دا هم آسان کار خو نه دی چې انسان چې د صبر او د مانځه په ذریعہ د الله پاک مدد حاصل کړي. په ویلو کې خو آسان دی، خو په کولو کې دام ګران دی. الله پاک وایي وانها لکبیره الا علی الخاشعین. دا ډیر مشکل ډیر ګران دی، لیکن کم خلق چې هغه کې د خشوع او د عاجزۍ صفت پیدا شي. عاجز طبیعت کې چې دینو هغه عاجزي وي، الله تبارک وتعالى ته خشوع او د الله پاک نه یره په زړه کې پیدا شي. په زړه کې د الله تبارک وتعالى یره وي، عاجزي وي، نو هغه د پاره ګران نه دی. هغه ته خدای آسان کی. هغه د دې منځ اهتمام کول، د دې پابندي کول، په توجه سره د منځ کول، د دې هغه فرایض، د دې سنت، د دې مستحبات، فرض منځونه، نفل منځونه، سنت منځونه، تهجد منځونه، ټول ورته خدای پاک آسان کی. او په هر وخت کې چې هغه کله څه ضرورت پیښ شي په هغه وخت کې هغه الله پاک ته ودرېدل، د منځ په ذریعہ باندې خپل عمل کول، دا د دې خدای پاک هغه ته توفیق ورکړي. کله هغه په زړه کې دا یقین وي چې د قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالى ته ان چې هغه سوچ چې د قیامت پر ورځ الله پاک ته ودرېدل، نو د هغې د وجې نه یو یره پیدا کیږي چې الله تبارک وتعالى به ما سره حساب کوي. که چېرته د الله تبارک وتعالى د مرضي او د رضا عملونه مو کړي نو کامیاب به یم. په زړه کې دا یقین وي، په دماغو کې دا سوچ وي، په داسې سوچ باندې چې اوس په دې دنیا کې الله تبارک وتعالى ته وسم د الله پاک مخې ته ولاړ یم، او هغه د قیامت د ورځې چې کوم ودرېدل دي د الله پاک مخې، هغه هم په سوچ کې په ذهن کې، نو هغه ته بیا د منځ آسان هم وي. او په منځ کې چې دی نو ښه د زړه په سکون سره، په خشوع سره، په خضوع سره هغه د منځ چې دی نو هغه کولی شي په ښه طریقه باندې. او بیا د داسې منځ او په صبر سره چې دی نو دا دوه عملونه کول د الله تبارک وتعالى چې دی هغه مدد ذریعہ ده چې الله تبارک وتعالى مدد کوي. نو الله پاک دې ته هم دا علاج او دا طریقه خو چې د تاسو د ایمان په باره کې کوم رکاوټ پیدا کیږي، د الله پاک د بل یو حکم په باره کې کوم رکاوټ پیدا کیږي، د یو ګناه نه چې دینه د بچ کېدو په باره کې کوم رکاوټ د مدد حاصل کوي. نو فرمایلی واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد حاصل کوي په صبر کولو او په منځ کولو سره.
وانها لکبیرة الا علی الخاشعین، او یقینا دا کار خامخا ګران دی، لکبیرة ګران دی، الا علی الخاشعین مگر په عاجزی کوونکو باندې. عاجزی کولو والا کم خلق دی او په زړه کې وی عاجزی پیدا کیږي په څه باندې؟ الله پاک فرمایي چې هغه خلق الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، هغه کسان یظنون چې هغه یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دوی به ملاقات کوي، مخامخ کیږي به ربهم د خپل رب سره به مخامخ کیږي، وانهم الیه راجعون، او یقینا دوی خاص دوی ورګرځیدون کی دي، او یقینا دوی الیه هغه ته الله پاک ته راجعون ورګرځیدون کی دي. واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد حاصل کوي په صبر کولو او په منځ کولو سره. وانها